السلام علیکم کتونکو شهنشاه فریدی یم او تاسو کسو قبایل چې پاکستان عوامي انقلابي لیگ صدر جناب عطاءالله صاحب سره موجود دی. اول خو هغه ډېره شکریا ادا کوم د وخت روکولو دلته موږ له میلمستیا روکولو. PPC कंप्यूटर अकेडमी कंप्यूटर सीखने का एक आला इदारा, बाड़ा तहसील में सबसे पुराना इदारा PPC कंप्यूटर अकेडमी. यहाँ पर CIET, DIET और तमाम शॉर्ट कोर्सेज सिखाए जाते हैं. कंप्यूटर सीखने के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं है. तो आज ही अपना और अपने बच्चों का वक्त कीमती बनाएं और PPC कंप्यूटर अकेडमी में दाखिला करवाएं. पता बाड़ा बरकम बरखेल, जानखान कले, नज़द मुफ्ती मस्जिद. اگر نه پښتنه کوم چې پاکستان عوامي انقلابي لیگ چې کوم دی تاسو منشور څه دی، مقصد هم څه دی، په مختصر الفاظو کې زه غواړم چې تاسو د پاکستان عوامي انقلابي لیگ منشور، مقصد او اغراض تاسو موږ کتونکو له عوامو له بیان کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د قبایل ټي وي او بیا د تاسو د ټیم ډیره مننه. د ظلم خلاف ایډیالوژي دو هغه یو سیاسي رنګ ورکول چې مو سیاسي سیستم لا ننوتل او سیستم سره تاک سره سیستم چینج کول د پوره مو پاکستان عوامي انقلابي لیگ تحلیق کړی شولو او په 2018 کې د رجسټریشن وشولو او جوړ کړل شولو. اصل کې لکه مو ګورو چې پاکستان کم 72 73 74 سال وشول او تر اوسه پورې هغه یو حقوق، هغه مراعات، هغه ترقی د مو تاسو خلکو ته ملو نشوله پاکستاني عوام ته. دغه چې کم وجوهات دي کوم په دا باندې سوچ وکړو چې تر اوسه پورې د مو خلکو لا ترقی سره ملو نشوله. هغه دغه دو چې مو چې کم سیاستدانان دي، کوم وکمن خلک دي یا چې کم په اقتدار باندې نوست خلک دي، هغه دغه قابل نه دي چې هغه مو تاسو لا داسې معاشرات تحلیق کی چا کې مو یو آزادانه سوچ وکړو. درته وایي چې اوسه پرې پاکستان عوامي لیگ څه کور تاسو کړی دی، څه تبدیلي م راوستې، چونکې تاسو ناره، تاسو منشور، مقصد هم د تبدیلی راوستلو، د انقلاب راوستل. نو تر اوسه پورې تاسو په علاقایي سطح باندې په بوړا کې څه داسې انقلابي کورونه کړي چې هغه تاسو خلکو لا پته نه وي، اوس خلکو لا اندازه ولګي؟ اصل کې د مو د ټولو نه زیات چې کم نظریه او چې کم د مو منشور او چې کم مولا کامیابی ملو شوی دو په نوجوان نسل کې یو بیداری، یو شعور راوستل دي. نن چې په بوړا کې کم نوجوان پولیټیکل لیډرشپ لره وځي یا پولیټیکل اکټیویټیز کوي یا یو سوشل ارګنایزیشن جوړوي، دا ټول د مو د عوامي انقلابي لیگ تحلیقار دي. مو په سرچ کې یو هغه انقلابي ذهن پسې چې کم انقلابي ذهن دی لکه د انقلاب د پوره جوړ شوی دی او قریب ان شاء الله د مو چې کم ټیم دی د اوسم برابر نه دی. مولا هغه خلک په کور چې هغه هټ کر سوچ کوي. موجوده حکومت نه څومره مطمئن یو او موجوده حکومت د لوکې پر څه کوم نظر باندې ګوري؟ زه خو په دا باندې هیڅ کمنټ نه کوم. دا خو یو بچګانه سیاست یو بل مخالفات کول دی چې هم نه دی اور تنقید برای تنقید او یا تنقید او د پوره تنقید سیاست کول دا د وخت او د موده توسو ټایم ضایع دو. نو مو خو د موجوده ګورنمنت چې کومه تو کوېسچن دی هغه به زدا وایم چې موجوده ګورنمنت چې کومه وعده د عوام سره کړی وي هغه کې بالکل ناکام روان دی او بالکل یو وعده هم نه پورا کړی. نو دغه حکومت ز بالکل ناکام ترین حکومت ویای. چې تاسو له مکمل وشي د حکومت کولو تاسو به څه داسې اکټیویټیز ټول نه ضروري کوم اقدامات په تاسو وچتاو د لوکې او د ملک د وطن لپاره؟ اصل کې مو به د ټولو نه وال چې کومه هغه د سټیپ ته هغه به مو تعلیم اصلاحات وی چې هغه د مو تاسو نه پرون تاسو به کتلې چې انجینیرینګ کم ټیسټ وشول او درې کسونه لا د 600 مارکس کراس کړی دي. د راغټه د پاکستان د مستقبل سوال یا نشان دی. عین کې داسې تبدیلیه کول دي، اصلاحات کول دي، ترمیم کول دي چې هغه د مو تاسو معاشري مطابق نه دي. اخیری کې څه پیغام ورکول غواړي عوام ولا د بوړې چې کوم خصوصي بوړې خلکو له کوم مسایل رو پیښ دي یا مختصر غونډه میسج کوم قسم میسج ته وړاندې کول غواړي؟ مو خو د ټول نه غاټ میسج د خپل د عوامو د پوره دی، د نوجوان نسل د پوره چې هغه خپل مقام ځون ته جوړوي. نو هغه به بل څوک نه فالو کوي، هغه به خپل فالوور جوړیږي چې زمو نور خلک فالو کی
او د پاکستان د غریب عوامو دغه خلوصای چې کوم دی هغه په سیاست کې دی او سیاست دغه پوره نه دی چې یو کاسو چې زه ووټ واخلم بیا غایب شم بیا لوړ شم بیا مزې کوم دا نه دی مطلب سیاست د دغه د پوره کول دی که ووټ وي او که نه وي چې مو په خپل عوام کې شعور راولو دغه نه بعد به انشاءالله مو ملک دی مو معاشره مخکې ځي شکریہ د وخت روکولو